السلام علیکم. که تاسو دا حدیث نه اوریدلی نو پوه شه چې ته د تر اوسه پورې د ډېر غټ خیر نه او د اجر نه محروم پاتې شوی. هغه کوم حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تا نه دی اوریدلی او ته د غټ خیر او اجر نه محروم پاتې شوی. حدیث په صحیح مسلم کې دی 1893 نمبر حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من دل علی الخیر فله مثل اجر فاعله. د دې حدیث معنی دا ده چې چام چاته د خیر یو لار وښودله، من دل علی الخیر، په خیر باندې چې چام چاته دلالت وکړو نو فله د ده دپاره مثل اجر فاعله، دومره اجر دی چې څومره په دې باندې دا کم کس ته چې تا وښودو دا پې عمل کوي دومره اجر تا ته هم ملاویږي. د دې حدیث صحیح مطلب هغه دا دی. ګوره تا چاته دا خبره وښودله چې یاره مونځ کوه او یاره جي د سحر مونځ چې څوک وکړي نو لکه ده چې د نیمې شپې عبادت کړی، ستا د وجې نه یو کس راغی او ده د سحر مونځ شروع کړو او د سحر مونځ ده په جمع سره شروع کړو، اوس هغه ته د نیمې شپې عبادت ملاویږي نو تا ته هم په مفتو کې د نیمې شپې عبادت ملاویږي. اوس دلته چې کوم فاعل دی دا مونځ کوونکی دی دې ته فاعل وایي، نو د دې په اجر او په ثواب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هیڅ کمی په دې کې نه راځي، بلکې څومره ثواب چې هغه ته میلاویږي نو فله مثل اجر فاعله، دومره ثواب دا تا ته هم څه کیږي میلاویږي. دقسې مثال په طور یو بل زه تا ته مثال درکم. مثال په طور صدقه ده، تا چاته صدقې امر وکړو، د صدقې ښودنه یې ورته وکړه چې لکه صدقه کوه، نو اوس هغه صدقه وکړه چې څومره اجر هغه ته میلاو شو همدغومره اجر څه شو تا ته هم میلاو شو. اوس ما تعالی څه پکار دي؟ ما تعالی پکار دا ده چې یاره خلکو ته دا حدیث ورسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم، خلک د دې حدیث نه خبر کو چې یاره جي خلکو ته د خیر لار وښیو، چې څومره ما تعالی خلکو ته د خیر لار ښیو اپ یې عمل کوي دومره ما ته هم څه کېږي اجر میلاویږي. نو که دا ویډیو ستا خوښه شوي دا د خپل ملګرو سره شیر کا چې دا علم د زیاتو نه زیاتو خلکو ته ورسي او د دې نه زیاتو نه زیاتو خلکو ته فایده ورسي. او که ته پیج ته نوی راغلی نو پیج د سرپالو ضرور کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.